أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. دا سورة حج دی فارا ولسمه ده سورت دی دویستم دی آیات دشپته دی. نن پر دې بیان درته کوم چې خلکو د الله کور پرې ایښی دی چې پنځه ټیمه اعلان ورته کېږي چې الله اکبر الله اکبر، حی علی الصلاة حی علی الفلاح. دغه اذان دی ته فایده نه کوي، دغه لمونځ دی ته فایده نه کوي. ولې نه کوي؟ چې دی په پوه نه دي. که چیرې دی په پوه سي د الله په کور باندې چې دا د الله کور دی، د الله له طرفه موږ ته اعلان کېږي، بیا به دی په هېڅ وخت کې و مړو له نه وی ورغلي. ولې چې مړه جیلیان دي، بندیان دي، زموږ دعا ته محتاج دي او زموږ په رقم انسانان دي چې مړ شولو بیا رو بدل لره او نه راځي. نو نن دا بیانوي چې ذالک دغه بأن الله بشک الله چې دی هو الحق، دغه الله راننګول حق دی. دغه الله فرنامه باندې او نظرونه او دروازونه ورکول حق دی. دغه الله په هر وخت کې راننګول حق دی. وان بشک ما هغه باباګان، که هغه میا صاحب وي، که کلندر وي، که شاکک وي، که هر هغه څوک وي، یدعون چې دی رابولي راننګوي من دونی ما سوا د الله نه، الله یې پرېښوي یا د الله سره یو بل نیک سړی راننګي چې یا خدای فلانی نیکه را رسېږه، محتاج یم، زوی مې ناجوړه دی، ماینه مې ناجوړه ده، پیرانان په ښکاره سوي دي. اکثره دا پیرانان نسته، دا اکثره ټګۍ دي. زما په دغه یو کم شپېته کاله کې چې ما څه لیدلي، دا اکثره ټګۍ دي چې دا کمې او زنانې پر میړه باندې کوي، پر خواښې باندې کوي. د دې حقیقت نشته. هو الباطل، دا باطل دی چې فلانی پیر پسې اخلي، دا نشته. د پلار یې نشي پسې اخیستلی. یو شی دی نه ویني، دی څنګه پسې اخلي؟ د ده سره نه الټراساونډ شته، نه یو دا رقم مشین شته چې دی په معلوم کړي. دا ټوله پیران کافران او مشرکان دي. دی وایي موږ سره پیرانان شته، پیرانان نشته. بیا الله قرآن کې چې پیرانان په پټو نه دي خبر، ملایک په پټو نه دي خبر، انبیا په پټو نه دي خبر، اولیا په پټو نه دي خبر. دغه کافر پیر، دغه مشرک پیر چا ورته وایي چې ته په پټ خبره؟ په ګرد قرآن کې آیات دی پیش کړي چې زه په پټ خبره. الله هو الباطل، دا باطل دی. وان الله بشک الله چې دی هو العلی، دغه الله ډېر علیشان ذات دی، ډېر اوچت ذات دی، الکبیر ډېر غټ ذات دی. اوس چې کله ته د الله قرآن بیانوې، دوی پر تا باندې عمله کوي. الله وایي ویعبدون، دوی بندګي کوي من دون الله ما سوا د الله نه. دا بندګي ده چې ته وایې یا خدای فلانی نیکه را رسېږه، ستا د اروا په خوښي مې دا پسه ایښی دی، دا تعویض دی، دا چاشتونه دي، دا درواغ دی، دا کفر دی. دا چې هر څوک دا کافر دی. د دې په کفر کې شک نشي. څوک کفر دې ته نه وایي کافر، هغه هم کافر دی. الله ویعبدون، دی بندګي کوي من دون الله ما سوا د الله نه، ما لم ينزل، چې نه دی راستولی بي د دې په عبادت سره سلطان یو دلیل. په ګرد قرآن کې، په ګردو حدیثو کې داسې آیات نشته چې پر دې باندې یو دلیل وي. وما لیس نشته لهم د دې لپاره بي په دې سره علم پوه ورته نشته.
دا سوره حج دی 1 نمبر دی. الله وایي وما للظالمین من نصیر، نشته د دغه ظالمانو دپاره هېڅ امدادي. دغه پیر په ګر قرآن کې یو آیات نه لري، په ګر د حدیثو کې یو حدیث نه لري. وإذا کله چې تتلا بیانېږي علیهم پر دوی بیانې آیاتنا زموږ آیاتونه بینات واضح 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 بیان کیسته یا خدای پلانې نیکه یا رسول الله یا علی مدد یا حسین یا دارو نیکه داسې ته رابولې سپا سپا بیان ورته وکړي چې په دې ته کافر یې تعرفو پیژنې به تا ته به ښکاره کېږي او ته به وینې فی وجوه الذین په مخان د هغه خلکو کې کفرو چې هغه کافران دي که دی لمونځ هم کوي دا لمونځ باندې دی نه دی پوه چې ایاک نعبد و ایاک نستعین څه معنا ده، الله اکبر څه معنا ده، التحیات لله څه معنا ده، اللهم ربنا اتنا څه معنا ده. الله کفرو چې کافران دي المنکر ناراضي خوابدي به ته وینې د ده په سترګو کې د ده په مخ کې به ښکاره کېږي یکادونه نزدې دي یستونه چې عمله وکړي بالذین پر هغه خلکو باندې یتلونه چې هغه یې وایي علیهم پر دوی باندې آیاتنا زموږ آیتونه چې ته آیاتونه سپا سپا ورته وایي چې دا مړ دی دا سترګې کار نه کوي غوږونه یې کار نه کوي پښې کار نه کوي نو دی تک شي نیسي د خشم څخه پیر صاحب دی ناست دی کافر مشرک ناسی تعویذونه کوي چشتونه کوي او پیرانان پشاخي دا پیرانان نشي پشا اخیستلی دا ماز یو کافر او مشرک ناسی قل ورته وافو نبیکم فضتې ته نه ورشیم بشر ډېر زیات من ذالکم تر دغسې دا ستا په بدن کې خشم دی په تا کې اور بل شو زما د خبرو څه زما خبرې خو د ځانه نه دي د الله کتاب درته بیانوم د الله قرآن درته بیانوم نبي علیه السلام په منډو کې ناست دي خلک د بندې نارې یا محمد ای محمد راوځه الله وایي دا بېوقوفه دي خو راسه ګېټ وټکوه الله وایي النار اور دی ای زمړه پتا چې د دې دنیا خشم داسې اور کې دربل دی په هغه دنیا کې ستا دپاره اور دی د جهنم وعده الله دا وعده کړې ده الله پاک علیه دا کسانو سره کفر چې کافران دي وبئس المصیر ډېر بد دی ډېر بد ځای دی هغه ورکړل وبئس ډېر بد المصیر هغه ځای چې جهنم دی. یا ایها الذین یا ایها الناس ای خلکو ضرب بیانېږي مثلا یو مثال فاستمعوا غوږ کېږدئ دې مثال فاستمعوا غوږ کېږدئ له دې مثال ان الذین بشک هغه خلک تدعون چې تیرا ننګوئ من دون الله ما سوا د الله نه لا یخلقوا ذبابا هرګز به نه کې پیدا یو مچ دا ټول اولیاء او انبیا سره غونډ کړي یو مچ به نه کې جوړ ولو اجتمعوا قسم دي راجمع شوي له دې مچ ته چې مچ جوړ کړي الله دا خو پرېږده مچ نشي جوړولی و ان یسلبهم الذباب که چیرې وتښتي دا مچ شی نه یو شی دا مچ په خوله کې یو مټایي وزغلی یو بل شی وزغلی پورته کې د چا په وسه نه شي دا مچ سره خلاص کی لا یستنکزو نیسي اخلاصولی د دا مچ څخه لا یستنکزو نیسي چې خلاصولی منو د دا مچ څخه ضعف الطالب والمطلوب ډېر کمزور دی هغه طالب چې هغه دی ورته ولاړ دی بالا چې یا بابا ما ته شی راکړه والمطلوب چې د کوم چا نه غوښتل کېږي دواړه کمزوري دي دا بالا چې ورته ولاړ دی دا مرید دغه یو خاص کوونکی سړی هغه چې پیر دی دا دواړه علاوه دي کمزوري دي ما قدر الله دی عزت نه وکړي د الله حق قدر په حق عزت سره ان الله بېشک الله چې دی لقوي زورور دی عزیز الغالب دی. اوس دا بیان کړ چې دغه مړی الله چې دا ټوله باباګان راغونډ شي دا مچ ولې بیان کړي دا مچ په دې بیان کړي دا ملنګ هم دی لکه مچ پر هر مردار شي کړي نظرونه مردار دي دغه او شکرانې مردار خو مچ پر شي مچ معنا دا ملنګ دا ملنګ دا ټوله اولیا راجمع شي دا نشي جوړولی الله وایي دا خو نشي جوړولی که چیرې دغه ملنګ یو شی ځینې وتښتي دغه پیر دا دارونه کې د خبرې کې د دې سره نشي خلاصولی نو مه کوئ د الله نه وویرېږئ د الله قرآن زده کړئ دا اودس باندې ځان پوه کړئ په لمانځه ځان پوه کړئ مه کوئ د الله څخه وویرېږئ آخر ځای به مې جهنم وي کافران به تر څه دې دنیا
الله دې وسط فکر راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.